نو نیغه لاره خو ګوره دا هر څه چې زه به ما یا خبرې کوم نو هغه ما ته علم هم دی او زما یقین دی په دې باندې څوک پوهېږي نه عام طور باندې نیغه لار مونږ څه ته وایي مونځ روژه یا ګیره پرېږده یا مونځ روژه شروع کړه دا نیغه لار محدود مطلب دا دی چې زموږ ذهن کې محدود مطلب دی بالکل لکه دا معاشره او دا سونو کاله وشو چې قرآن ته مونږ شا کړې ده دنیا ته مخه ده وګوره خپل دا تاریخ المنافقین څوک خفه نه شي په دې باندې تاریخ اسلام مونږ وایو که نه دا تاریخ اسلام نه دی دا منافقانو یو تاریخ دی حکم خو بس یو څو خلافت راشده وه هغه الله والا خلکو بیا خو بادشاهي شروع شو او ځانځاني شروع شو او خپل مرضی شروع شو د امام حسین قاتلان کافرانو کو مسلمانان د حضرت عثمان قاتلان دنیا مسلمانان هغه به امامتي کوله مسجد چې کله محاصره کړي وکنه نو امامتي باغی ورکوله دې تاسو کوله خیر ګوره هغه مونږ نه ګورو مونږ ځان ته وګورو چې مونږ په نیغه لاره باندې یو نیغه لاره څه ده نیغه لاره ګوره دنیا او آخرت که د قرآن په حساب زه خبره کوم نو الله پاک قرآن کې ویلي دي منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره تاسو کې څوک د دنیا طالبان دي او څوک د آخرت طالبان دي چې دنیا طالب شو دی به ځي جهنم ته چې آخرت طالب شو دی به ځي جنت ته څه شک شبهه شته کو دنیا ته اهمیت ورکو ته نو بس ته جهنمی که آخرت ته تسلیم کړو او غیر له اهمیت ورکو تا ټکانا جنت دی بعضې خلک وایي یاره ته ډېرې سختې خبرې کوې لکه دا د قرآن خبرې دي سختې خبرې دا لکه زه ځان نه خو نه یم لګیا